بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو مینوالو، بار د میډیا او د انتظامیې د طرف نه چې د ټولو خلکو ته چې د بار دا اپیل کیږي چې تاسو بازارونو ته مراوځئ یا کو داسې تاسو کې شک شبهات تاسو لرئ په خپل جسم کې چې یاره د سینه د چا خرابوي، پوزه خرابوي، نو تاسو متعلقه ډاکټرانو سره رابطه کوئ. د دې لپاره چې د ټیمان چې دی هغه جوړ شوي دي، هغه په هسپتالونو کې موجود دي چې د دې لپاره د دې خلکو د خدمت لپاره د دغه مرض د کنټرول کولو لپاره چې د اوپیډیانې چې دی هغه هم بندي شوي دي او په هر هسپتال کې بلاشه ډاکټران چې دی هغه موجود دي. خو د بدقسمتۍ د وجې چې نن به موږ دې ته بدقسمتي د خپل علاقې ووایو چې په دې کې څومره انتظامات او څومره هلې ځلې شروع وي، خو الله تعالی نه به دا منظور و چې یو کیس هغه مخې ته راغی چې هغه د چوپیال سره تعلق ساتي. نو په دغه حواله چې دی نن زموږ سره پټي هسپتال انچارج ډاکټر محمد سلیم صاحب هغه موجود دی. د هغه نه په دغه حواله پوښتنه کوو چې دا کیس د کوم حده پورې دی او په دې کې به څه کېږي. مخکې موجود دی، د هغې سره خبرې کوو چې هر څه وایي. 14 مارچ کې دا د سعودي عرب نه راغلی، په لاهور ایرپورټ باندې کوشش دی او بیا موږ ته بیا رپورټینګ وشو. کوم زموږ انچارج دی نواز، ډاکټر نواز آی سی یو انچارج دی په دا کې په چوکرال کې. نو هغه ته اطلاع شوه چې داسې یو کس راغلی سعودي نه او ساینس سیمټم پکې ډوله شوي دي ته به ټوخی. نو زموږ چوکرال والا ټیم تللی پسې او بیا موږ دلته راشوټ کړو آیسولیشن وارډ کې. اوس زموږ سره داخل دی، امجد نومې دی او 25 سال عمر دی. دلته اوس زموږ ډي ایچ او افیس نه به ټیم راشي. اے سی موږ خبر کړو، اے سی تل ایریا سیل آف کړی دا، کورډون آف ورته دا په سیل آف کړی دا، کورډون آف ورته دا په میډیکل کمپ کې هغه ځای بند کړو چې څوک راوځي او نه راوځي نو. او دغه شان موږ دلته دا مریض دلته داخل کړو، دغه ټول هسټري واخیستې شوه. دغه اوس ډي ایچ او افیس نه به ټیم راځي، دغه به کم ټیسټ شي هغه به ولي او خیبر میډیکل کالج ته به ولیږي او دا به انشاءالله 24 اور کې رپورټ وي. فی الحال دا سسپیکټډ کیس دی، کنفرم نه دی. جی کتونکو، تاسو د ډاکټر محمد سلیم صاحب خبر واورېده چې دغه کم کیس سسپیکټډ چې راغلی دی هغه په حواله دا ووی چې د هغه باقاعده ټیسټ پکېږي. دلته کې چې دی د ډي ایچ او سوات د طرف نه چې کم ټیم دی هغه به دلته کې راځي او باقاعده به د ټیسټونه کېږي، د معاینه وکړي او د ټیسټونو کې د هغې نه بعد چې دی د ده به پوره ریزلټ راوځي. د هغه خبرې هم تاسو واورېدې. د بل پروګرامه پورې ما خپل کوربه رحیم خان له اجازت راکوي. د الله په امان.